یا الله اللهم جنبنا، مونږ بچو ساتي د شیطان د وسوسو نه، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور کم اولاد ای الله ته چې موږ راکوي شیطان د هغه هم د شیطان د وسوسو نه الله تعالی بچو ساتي. یو ملګري دا تپوس کړی چې یو سړي نوی نکاح وکړو نو دی به خپل کور والا سره د اولنۍ شپې څنګه تیری، دی په باره کې سنت طریقہ سے جس کو سہاگ رات کہتے ہیں. سہاگ رات کس طرح منائے؟ دیکھ سنت طریقہ سے ده. نو د دې جواب دا دی چې کله چې اوله شپه باندې انسان خپل کور والا خواته لاړ شي نو دله پکار دی چې هغه طور او طریقه اپناو کی چې د هغې د وجې نه د دواړو په محبت کې نور اضافه راشي. دا نه چې ملګري ورته وایي چې ته اوله شپه ځې نو سخت کلامۍ سره به پیش کېږي او لاس کې به ډنډه ونیوي چې دا رب کې جرا پرېږدی به ولا، دا کار دی نه کوي، بلکې داسې طریقه دی اپناو کی چې د هغې د وجې نه د هغوی په مینه کې محبت کې نور اضافه راشي. او دویم نمبر باندې چې کله د کمرې ته لاړ شي د هغې نه بعد د ګلاب جامونو ډبې وي یا یو پیاله دود وي هغه دې ځان وسکي او کور والا دې ورکي او هغه دې وسکي، دې سره هم په محبت کې اضافه راشي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ام عائشہ رضی الله تعالی عنها ته د پيو پیاله پیش کړې وه. دریم نمبر باندې عمل دا چې د هغې په دې اوچولي باندې دی لاس کیدي او بسم الله دی وي او دا دی وي چې ای الله تعالی د دې چې کم ښه عادتونه دي زه د تا نه د هغه غواړم او زمونږ دا کور جوړ کړي، زمونږ په منځ کې مینه او محبت پیدا کړي، او د دې چې کم بد عادتونه دي بد خصلتونه دي ای الله تعالی زه د هغې نه پناه غواړم. او د میلاوېدو نه مخکې د 2 رکعاته نفل وکړي، د سلفو نه دا منقول دي او بعض آثار د صحابه کرامو نه هم نقل دي. 2 رکعاته نفل دي وکړي، که کور والی کوي ښه خبر د هغه دې مو کړي دی دې مو کړي. او د هغې نه بعد چې کله کوروالی کوي نو د دې دعا اهتمام دې وکړي اللهم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقنا. یا الله اللهم جنبنا، مونږ بچو ساتي د شیطان د وسوسو نه، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور کم اولاد ای الله ته چې موږ راکوي شیطان د هغه هم د شیطان د وسوسو نه الله تعالی بچو ساتي. نو انشاءالله په دې طریقې سره د سهاګ رات مناو کی نو انشاءالله د زوجینو په آپس کې به محبت هم بڑھاویږي اور د نیک اولاد د صالح اولاد به دا ذریعه هم وي.